چې انسانه ته چې د خپلې خولې نه کومه خبره هم د هغه وباسې د الله رب العزت فرشتې مقرر دي ستا دا خبرې نوټ کوي د ځان سره لیکي. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. انسان د خولې نه هیڅ یو خبره نه وځي مګر د انسان سره تیاری فرشتې هغه ناستې او د انسان هر یو لفظ او هر کردار د انسان هغه نوټ کوي. نو خپلې ژبې چې دی هغه ډېر انتهایي چې دی هغه په فکر سره انتهایي چې په غور سره او په سوچ سره هغه استعمالول پکار دي. نن سبا خو معاشره داسې روانه ده چې ماشاء الله هر یو تن چې دی ماشاء الله د ژبې واله دی او بس ژبه چې څرنګې د هغه خوښه شي هغسې استعمالوي. نه ګوره داسې نه ده بلکې دغه ژبه به په طریقې سره به استعمالوي او په هغه طریقې سره به استعمالوي چې هغه ستا دپاره د نجات ذریعه ګرځي او ستا دپاره سبا د هلاکت ذریعه نه ګرځي. ولې که انسان خو سوچ نه کله به د انسان د خولې نه داسې یو خبره به وتلي چې انسان باندې فکر او سوچ به هغې ته نه دومره پروا به یې نه ساتي. لیکن نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ان العبد لا يتکلم بکلمة سخط الله لا یلقي لها بالا. انسان به چې دی یو خبره به کړي دی واړو چې دی هغې له به اهمیت به دی نه ورکړی اړو به دی هغه ته خیال به هم نه لیکن یلقا بها فی نار جهنم د دقې د وجې نه به الله سبحانه وتعالی دغه کس د جهنم اور ته او جهنم کندو ته بارتی. او دغه رنګې کله به یو انسان هغه به داسې خبرې به وکړي چې دی به چې دی هړو هغې له به اهمیت به نه ورکړی دی په ذهن کې به دا خیال به هم نه چې یار دا د چېرته نیکۍ خبره ما وکړه لیکن هغه خبره به د نیکۍ والی دغه خبره به دی دپاره چې هغه د جهنم د بچاو دپاره به ذریعه ګرځي او دغه خبرې په وجه باندې به الله رب العزت دغه انسان جنت ته داخلوي. نو د خپلو ژبو چې هغه انتهایي خیال هغه ساتل پکار دي. ګوره کافرو متعلق کافر ته چې ګوره موږ مخکې حدیث کې هغه ویله چې شتم سب دا چې دی کنځلي دغه رنګ چې بدره دي دا سپک کار دی دا فسق او فجور کار دی. حتی چې کافران دی هغوی ته چې د کنځلي او خیرې هغه نشي کولی. د مسلمان په حق خو بیا چې دا په سوچ او فکر کې نه راځي چې سړی به پاسېږي مسلمان به دی او مسلمان ته چې هغه ردي بدي به وایي هغه ته به کنځلي کوي او په هغې باندې به چې دی غلطې فتوې به لګوي. لکه دا هم چې دی زموږ په معاشره کې یو ناسور راګرځلی چې د اعمالو په وجه باندې په یو بل باندې هغه د کفر فتوې هغه لګي. دغه رنګې چې دی هغه څه مسایل د وجې نه د کفر فتوې هغه یو بل باندې لګي